د پاک فوج ترجمان ادارې ISPR مشر لیفټیننټ جنرال احمد شریف چودھری ویلي دي چې د ترهګرۍ په معامله سیاست شوی دی، په نیشنل ایکشن پلان مکمل عمل درآمد نه دی شوی. خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په شا سیاسي او مجرمانه یووالی موجود دی. DGISPR لیفټیننټ جنرال احمد شریف چودھری پیښور کې پریس کانفرنس ته خپله وینا کې ویلي چې د یو منصوبې لاندې ترهګرو ته خیبر پښتونخوا کې ځای ورکړی شوی دی. یو کس ته دا اجازت نشي ورکړی کېدی چې د پاکستان او خیبر پښتونخوا اولس د ځان مال او عزت سودا وکړي. DGISPR دا هم ویلي چې خیبر پښتونخوا کې روان کال 10,150 اپریشنونه شوي او روان کال د وژل شوي ترهګرو شمیره د تیرو 10 کالو دوران د وژل شوي ترهګرو نه سیوا ده. لیفټیننټ جنرال احمد شریف چودھری زیاته کړې چې افغانستان کې د ترهګرو ټکانې موجود دي. دغه رنګ بهارت لخوا افغانستان ترهګرۍ لپاره د بیس کیمپ په توګه استعمالول هم د ترهګرۍ لویه وجه ده.